أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. عزیزانو د دین اولنی درس کې دا خبره بیان شو، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، چې الله رب کریم په کلمو باندې فیصلې نه کوي، په زبانی جمع خرج باندې، په غټو غټو دعوو باندې د الله رب کریم فیصلې نه دي، بلکې په کیریکټر او عمل باندې فیصلې دي، او د دین اسلام په سخت مخالفت کې چې کوم نظام دی د ځمکې په سر باندې، چې د همیشه نه د دغه نظام پاسداران هغه د دین حق په مقابله کې ولاړ دي، د هر نبی مخې ته ودرېدلي دي. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا. دغه ملأ يملأ تملأ ډک خلق، مور خلق، سرمایدار جاگیردار خلق، دغه د طبقاتی فرعونی رجیمی نظام ولا پاسداران خلق، دغه علمبردار خلق دی د دین الهی په مخالفت کې ولاړ دي. نو الله رب کریم مسلمانانو ته وایي چې ګوره خبردار، تاسو دغه رجیمی او فرعونی طبقاتی نظام طرف ته مایل نشئ، او د هغې د پاسدارانو د علمبردارو سره تاسو دوستی ونه کوئ، ورنه بیا ستاسو د دین اسلام سره هیڅ قسم ته څه واسطه پاتې نه ده. صرف په دعوا باندې، په کلمو باندې خبره نه ده، ځکه چې دعوا او کلمې خو دی هم ویلي دي، د دې دعوې ستاسو نه غټې دعوې دي. دی څه دعوه کوي؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دا یهود او نصارا څه وایي؟ نحن ابناء الله، منگ دا الله رب کریم سے اولاد یو، زامن یو. و احباؤه، منگ دا الله رب کریم محبوبان یو. د دې دعوه ستاسو د دعوې نه ډېره غټه دعوه ده. نو یو جواب خو الله رب کریم دغه ځای کې دې ته دا ورکړی چې فلم يعذبکم بذنوبکم، تاسو ته بیا را سزا ولې درکېږي چې تاسو د الله محبوبان یې. نو کله هغه د بختي نصر په لاس باندې ټکوي، بیخکدي دله کوي، کله د هټلر په لاس باندې ټکوي، مختلف قسم ته قومونه د باندې مسلط کې او بیخکدي دله وکړي. خو تاسو په خپل محبت کې رښتینی نه یئ، ځکه که تاسو په خپل محبت کې رښتینی وئ نو تاسو به اطاعت د رب العالمین کو. تعصي الاله وانت تظهر حبه، د رب العالمین نافرمانی کوي او اظهار د محبت کوي. هذا محال فی القیاس بدیع. This is impossible in the same way. دا خو د عقل او د قیاس نه بعید خبره ده، دا محال ده چې اطاعت دی نه دعوه دی د محبتي، دا باطله دعوه ده. لو کان حبک صادقا لاطعته، کچری ته رښتینی وې په خپل محبت کې، تا به لازمي د الله رب کریم څخه اطاعت به دې کو، ځکه چې ان المحب لمن يحب مطیع. دا محبت کوونکی، دا دعوه کوونکی د محبت چې د چا سره دعوه کوي د مینې او د محبت، نو مطیع دی، دغه سی بیا تابعداري، دغه اطاعت کوونکی. د محبت معنی چې ده هغه انتهایی په خلوص سره، په جذبې سره، په اطاعت باندې ثابت قدمۍ او استقامت ته ویلی شي، چې یو خستې اخوا دېخوا کېږي بیا نه، یها تک چې خپل سرونه په هغې باندې ورکوي. لکه الله رب کریم فرمایي چې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. بعضې خلک هغو د الله نه ماسوا نور مخلوق هغه صاحب اقتدار و اختیار ګرځولی دی، د هغو د احکامو د ارشاداتو داسې تابعداري او اطاعت کوي لکه څنګه چې په کار ده چې د الله رب کریم د قوانینو د اطاعت وکړی شي. نو داسې دي د هغه خپلو احبارو د راهبانو د هغې اطاعت کوي، لکه په نن دور کې د پیرانو د مولیانو د هرې فرقې د ډلې د خپلې مشرانو د اکابرینو د اسلافو چې څنګه اطاعت او تابعداري کوي. نو دغسې په کار ده چې د الله وشي، خو چونکې دي د دغه خپلو اسلافو کوي، د دې پیرانو نه د خپلو مولیانو کوي. نو په اول کې دغه احبار روحبانو چې اربابا من دون الله ګرځولي وو، نن دور کې دغه پیران دي او دغه اسلاف او کابرین دي چې دې خلکو هغه ګرځولي دي. نو هغه اولنۍ دوه ډلې وې، یهود او نصارا چې د اسلام نه انحراف کړی. اوس بیا دوه غټې ډلې دي، یو شیعه دي، یو اهل سنت دي. په دې کې دنده هزار چې کوم دی هغه خرافات او دارنګې باطل نظریات او عقاید هغو چې کوم دی جنم کړی دی. نو الله رب کریم فرمایي چې والذین آمنوا اشد حبا لله، خو مؤمنان دی د رب العالمین د قوانینو هغه اطاعت کوي انتهایی په شدت په خلوص نیت سره، دا مؤمنان دي. خو په دې آیات کریمه باندې
دا اهل تصوف والا پوره د تصوف د عمارت چې کوم دی هغه بنا دی. دی د محبت کومه معنی چې د انسانانو دپاره استعمالیږي نو په دغه معنو سره د رب العالمین دپاره استعمالی. نو بیا دی دا دعوه کوي چې د الله په ذات کې انسان جذب شي ورک شي پکې د ته بیا مجذوب وي چې کله جامې وباسي لغړ توغل شي خرن خیچن شي په کلو کوڅو کې پوډري ته جوړ شي اوږده نوکونه غټ ویښته شډل بډل د خیرو ډکه نو دا بیا دته څه وایي مجذوب وایي. ځکه چې الله رب کریم سره د داسې تعلق تصور کول دا غیر قرآني دي. ځکه الله رب کریم زموږ د احاطه ادراک نه هغه بهر دی. لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا احد. نو دی چې دلته په مشکل کې شو نو د دې لپاره نور اصطلاحات او عقاید هغه وضع کړه د وحدت الوجود د حلول عقاید وغیره چې الله رب کریم په عرش کې حلول کوي د اوتارو په شکل کې ځمکې ته راځي د انسانانو په شکل کې لکه حسین ابن منصور حلاج په دې کې الله حلول کړو او هغه هم د دې غټ پیر دی د خدای دعوی کړې وه په هغه ټیم کې هغه له پانسي بالکل ټیک په ټیکه ورکړې خو نن دغه انسانان هغه ته عظیمه هستي وایي. نو محترمو احمد رضا خان بریلوي په سورة طه کې چې موسی علیه الصلاة والسلام ته الله وحی کوله خبرې ورسره کولې من الشجره د هغه ونې له طرف نه دی وایي چې په دې ونه کې الله حلول کړی او د دې ونې په ذریعه باندې د موسی سره خبرې چې کېدې نو دا ونه الله ګرځېدلی د دې په دې باطلو عقایدو او نظریاتو کې د ډېر اډوانس تللي الله پاتې د الله کتاب پاتې ایمان نه پیژني رسول الله نه پیژني د هغه تابعداري اطاعت نه پیژني بلکې په ذات د رسول الله باندې بحث مباحثې خبرې شروع کړې داسې عقاید داسې نوي نوي ورځ پر ورځ باندې هغو جوړ کړل لکه څنګه چې په ابتدایي دغه دوه ډلو جوړ کړو دغه یهود او نصاراو نو دغسې په دې اوسنو ډلو کې هم داسې خرافات او داسې نوي نوي عقاید او داسې اصطلاحات دي هم جوړ کړي دي لکه د هغو په باره کې الله څه فرمایي چې ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان لکه نن دور کې واما الاسماء الدائره على الالسنه كثيرا من النسك والعامه كمثل الغوث الذي بمكه هذا ليست موجوده في كتاب الله ولا هي ايضا معصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا نن چې دي کوم نمونه جوړ کړي دي دا د غوث خطب ابدال وغیره دا نقبا نجبا غوث چې هغه په مکه کې پوره د ځمکې نظام د کائنات هغه چلی هغه له د خدایتوب نه غټه درجه ورکول بیا د قطب او د ابدال وغیره دا کومه فلسفه دا قصه چې په دې باندې تفصیلي بیانونه هغه شوي دي. نو محترمو د اسلام په جامه کې دی د اسلام بیخکدي وکړه د دې آیت تحت چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کله چې دی د لفظ د محبت په هغه معنی کې الله له استعمال کو په کومه معنی کې چې د انسانانو لپاره استعمالیږي نو دی بیا دې طرف ته کاږه شول لاړل چې د دین اسلام نه بهر ووتل. نو ان کنتم تحبون الله رب کریم کسوټي خي معیار خي د محبت هغه باطل پرستو چې هغو کومه دعوه کړې ده چې نحنو ابناء الله و احباؤه هغو ته هم دغه معیار او تر د قیامته پورې انسانانو ته الله رب کریم دا معیار ګرځو چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که تاسو د رب العالمین سره د محبت دعوه کوئ د الله سره محبت کوئ لو کان صادقا او تاسو رښتینی نو فاتبعوني بیا زما تابعداري وکئ زما اطاعت وکئ زما اطاعت او تابعداري په څه شي کې وکئ په کتاب الله کې ځکه چې ما ته په خپله د کتاب الله د تابعدارۍ حکم دی اتبع ما اوحي الیک من ربک واتل ما اوحي الیک من کتاب ربک اتل ما اوحي الیک من الکتاب ما ته هم د دې کتاب د تابعدارۍ حکم دی د تلا یتلو تلون تلاوتن د دې هم دقه معنی ده پیچھے چلنا تابعداري کول نو زما تابعداري وکړئ او ما ته حکم د کتاب الله د تابعدارۍ دی د هغه وحی چې ما ته کړي نو وحی څو قسمه ده وحی یو قسم ده چې په قرآن کې موجود ده واوحي الی هذا القرآن ما ته دا قرآن کریم وحی کړی شوی دی نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن چې هغه دا قرآن دی د حدیثونو انکار نشته خو حدیث وحی نه ده حدیث په خپل ځای باندې یو تاریخي حیثیت لري د هغې نه د چاپلار انکار کولی هی نشي موجود دین انکار دې څنګه کوي په څه بیس باندې په څه حیثیت سره دې نه ته انکار کوي خو خبره دا ده چې حدیث دا وحی خفي وحی غیر مطلوع نه ده وحی یو قسم ده چې په کتاب الله کې موجود ده په دې مستقلې خبرې شوي دي انشاءالله کېږي به په خپل ځای باندې نو سنت متوارثه دا کوم احکام الهی چې دي د دې په اسټبلیش کولو کې تاسو زما تابعداري وکړئ ځکه زما رهنمایي هغه رب العالمین کوي
او تابعداري د رسول کیږي ځکه چې اتباع په عمل کې اقتدا ته ویل شي او دا د الله نشي کېدی دا د رسول کیږي نو اطاعت او تابعداري د رسول کیږي او اطاعت صرف د رب العالمین کیږي اطاعت د الله په اطاعت د رسول کې دی اطاعت د الله په تابعداري د رسول کې دی ځکه دا پسې آیات چې کوم دی دا د اولنی تفسیر دی نو ذکر کیږي په خپل ځای باندې نو یحببکم الله بس تاسو سره محبت وکړي څه معنا دا به موږ په معال او انتها سره د دې معنا اخلو ابتداء نه لکه د رحمان په معنا کې ابتدایي معنا څه ده رقت قلب زړه نرمواله انتهایی معنا په معال سره په نتیجې باندې نو هغه څه دي نعمتونه ورکول خوشحالي ورکول نو دلته کې یحببکم الله معنا ده چې تاسو د الله د احکام او پاسداري نگهداشت وکړئ د الله د قوانینو نو الله رب کریم به تاسو ته د هغې بدلې درکړي خوشحالۍ به درکړي بهترین نتایج به تاسو بیا مومئ نو به په څه شکل کې یغفر لکم ذنوبکم نو تاسو ته بس تاسو د لغزشونو د کمی کوتاهو د دغه جرایمو د هغې د سزا نه به تاسو محفوظ کړي تاسو ته به سامان د حفاظت درکړي والله غفور رحیم الله رب کریم هغه غفور رحیم دی قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول ته ووایه دې ته چې تاسو اطاعت وکړئ د الله او د الله د رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین که تاسو روګرداني وکړه مخ واړو نو الله بیا محبت نه کوي د کافرو سره نو اطیعوا الله تحبون الله والرسول فاتبعوني دا اطیعوا الرسول شه اطیعوا الله تحبون الله دی چې انتهایی په خلوص نیت سره په جذبې سره د الله په اطاعت باندې په ثابت قدمۍ او استقامت سره اوسېدل دې ته محبت وي دې ته اطاعت وي د رب العالمین واطیعوا الرسول نو من یطع الرسول فقد اطاع الله د رسول الله اطاعت دا عین د الله سره اطاعت کول او د رسول الله اطاعت هغه په کتاب الله باندې دی نو اطیعوا الرسول فإن تولوا نو فإن الله لا يحب الكافرین دا د ان تحبون په مقابله کې دی بیا فإن تولوا تفسیری اطیعوا الله دی په مقابله کې تولوا دی که تاسو تحبون الله یی نو اطیعوا الله به یی که تاسو تحبون الله نه یی نو بیا به تاسو څه تولوا به د الله د احکام او د قوانینو به تاسو اعراض کوونکي روګردانی کوونکي به تو لہذا دلته کې انسانانو د الله اطاعت د رسول الله اطاعت خو پرې خودو خو څنګه چې عیسایانو غلو کړي په خپل محبت کې د عیسی علیه السلام سره یها تک چې د الوهیت درجه ته رسول نو رسول الله او فرمایل چې لا تترونی کما اترت النصارى بعیسی ابن مریم انی عبد الله ورسوله تاسو ما داسې بڑا چڑا کر م بیانوئ لکه څنګه چې عیسایانو عیسی علیه السلام لره یها تک چې هغه د الوهیت درجه ته ورساو نو تاسو زما دومره صفاتونه مه کوئ بیجا خو خلق قلار نشو نو یو ډله چې هغه رسول الله په ذات باندې بحث مباحثې شروع کړي چې دا بشر نه دی دا ما فوق البشر دی یہاں تک چې د الوهیت درجے ته ورساو وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر د الوهیت درجے ته ورساو بیا د الله نے اوچت درجہ ورکړه خدا کا پکڑا چھڑا یہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا چې الله څوک راونسي عذاب ولا ورکي نو محمد بیت اخلاص کې هو کا محمد څوک راونسي نو بیا ته څوک نشي خلاصوله یعنی د الله بیا بے بس دی الله بیا طاقت نه لري چې رسول الله څوک راونسي والله ته اخلاص کی دا طاقت بیا الله نه لري دی بیا دومره غلو وکړه خودي باندې د اسلام لوباده ده او د اغي د اسلام نه د وتلو الله رب کریم په خپل کتاب کې گواهی ورکړي د يهود او د نصاراو بیا چې دا روستو کوم دوه ډلې د اسلام نه وتلې په غټه پیمانه باندې شیعه نو دی خو په ظاهر باندې د اسلام په جامه کې دي لیبل په د اسلام دی نو دا کوبر پروف دی وس دی هر څه چې وای نو په دې پسې الله رب کریم اوس تفصیل نو ردی باطل عقایدو د دې غیر رسوماتو د عیسایانو الله رب کریم اوس د دې تفصیل بیانوي چې د عیسی علیه السلام په شان کې دا خبره کوله چې دا ابن الله دی ثالث ثلاثه د عین الله دی نو الله رب کریم د دې اوس تفصیلی هغه خبره ذکر کوي ان الله اصطفى آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين الله رب کریم غوړه کړی دی آدم علیه السلام نوح علیه السلام آل ابراهيم وآل عمران په ټول عالم کې په ټول مخلوق کې نو د خپل وخت په مخلوق کې هر یو نبی په خپل وخت کې په ټول مخلوق کې هغه چنا هو بهترین منتخب شخصیتو نو محترم دلته یو دا خبره په سر کې کېده چې په تاریخي عزت سره عمران د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پلارو نو آل هارون دغه دي
په دې به انشاءالله بیا مخې ته خبره کېږي. خدا اصطفى مصطفى چونه هوا منتخب کړی شوی. نو آدم علیه السلام د ټولو اول انسان چې الله رب کریم خپل اولاد ته مبعوث کړی دی، د هغو تربیت کوي، د هغو پرورش کوي، او په آخره کې بیا محمد رسول الله دی. نو په دې منځ کې چې څومره انبیا تېروتي دي، نوح علیه السلام دته آدم ثانی هم ویلی شي. نو دا بیا د نوح علیه السلام نه دغه سلسله شروع د ابراهیم علیه السلام، بیا آل عمران د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه تر دې پورې چې د محمد رسول الله آخري نبی. اوس دا مصطفی لفظ پر رسول الله پورې خاص کول دا چا ګوته کړې ده چې هغه رسول الله منی نه، نو هغه ذکر رسول الله ته مصطفی وي. خو دا نور بیوقوفه د هغو په چال کې راغلی دي، دی هم مصطفی شروع کړی دی. مصطفی جانې جا، اره بھائی دا رسول الله خو نور نمونه ډېر شي دي، تاسو مصطفی ولې منتخب کا؟ مصطفی معنا خو چونه هوا منتخب کړی شوی. دې کې څه داسې یو فلسفه پرته ده چې تاسو دا نوم واغستو او په رسول الله باندې مستقل توګه باندې دا نوم شروع کا ویله چې تاسو په هر موقع باندې په هر محفل او مجلس کې تاسو په مصطفی نوم باندې رسول الله یادوي. نو دا ګوته شی یو کړی ده، هغوی اصول منی نه، دا ختمی مرتبت او د مصطفی دا نوم. تو لہذا چې د دین هم تاسو فرهیز وکړئ. محمد رسول الله وایي، الله دا ذکر کړی دی محمد رسول الله، په کتاب الله کې دا ذکر دی، په دې فخر دی، د رسول الله په خپل عبدیت فخر دی. او پر نو بریلیان هغه د بشریت د رسول نه هغه انکار کوي چې رسول دا بشر نه دی، دا مافوق البشر دی، مصطفی ورته وایي. شیعه هغوی د رسالت نه انکار کوي، د نبوت نه انکار کوي، هغه وایي نبی سره نبوت دفن دی، مطلع امامت مقطع نبوت، په دې خبره شوې ده. یو ولی د هزارو انبیاو نه اوچت. تو لہذا هغه خو د رسالت او د نبوت نه انکار کړي، هغه د ځکه مصطفی او ختمی مرتبت وي. ختمی یو قسم ته د غنو یو بوټی دی، هغې ته وي ختمی مرتبت. دیو ته بس دا قصه شروع کړې ده. نو انسانان غافل دي د خپل دین نه، او ټول دغه یهودو د دغه پرکټو په ذریعه باندې، د دغه شیعو په ذریعه باندې خپل افکار نظریات په مسلمانانو کې دنده ور داخل کړي. لکه د یزید رحمه الله په شان کې چې څومره ګستاخي نن کېږي، او د هر چا په ژبه باندې په دل دماغ دا خبره کلکه ناسته ده او دا یو معقوله ګرځېدلې ده. د هر خاص و عام په ژبه باندې ډېر نااهله او بې ضمیره هغه مولیان، یو پکې دی عبدالواحد قریشي، ځان ته یو لوی بلا مولا وایي، حالانکې هغه هم د دې شیعو په دغه تاریخ باندې د یزید رحمه الله په شان کې څومره ګستاخي کوي. وورئ دا خبره چې دا د یزید رحمت الله علیه ګستاخي نه ده، دا د پورو صحابو ګستاخي ده. شیعه خو پوره صحابو ته مرتد وایي، شیعه هغه خو پوره صحابو ته مرتد وایي. هغه ستاسو قرآن دا محرف ګڼي، وایي دا زید او عثمان د ځانه جوړ کړی دی، دې نه ډای پارې دیو غورځولي دي چې هغه په صفاتو د علي باندې بنا وي، مبني وي. تو لہذا دې ستاسو کتاب نه مني قرآن، دې ستاسو صحابو باندې لعن طعن وایي دا مرتد شوي دي. نو ځکه دې د یزید په شان کې ګستاخي کوي. تاسو ته خو شرم پکار دی چې یزید د معاویه زوی دی، خو د یزید په لاس باندې بیعت کړی دی 74 کبار صحابه ما ذکر کړي دي، د هغو ټولو نومونه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه عظیم صحابي، دا کوم چې دی دا نمونه علی قاتلان حسین دا نه دي، دا د دې دروغ دي، نه د کرب و بلا دا نوم رستو ګرځېدلی دی، دې نوم الطف دی، دا سرسبز و شاداب ځای دی، په دې کې اوبه وي چینې وي، نه دلته کې حسین رضی الله داسې یو په اوږدو پړاو اچولی د ګینټو خبره وه. خو دې کوپې والا چې 600 خطونه ورکړي، نو حسین چې کله د یزید په لاس باندې بیعت له روان شو، نو دې خپله خطره ولده چې زموږ سرونه به کټ کېږي، موږ دته خطونه لیږلي، دې خو به دا خطونه یزید رحمت الله علیه ته ورکوي. تو لہذا دغه کوفې والا دغه شیعو حسین رضی الله عنه هلته قتل کا. نن دا بیمانه دا سنیان چې ځان ته وایي، دی ورته څه وایي؟ امام حسین علیہ السلام. ارے بھائی تم اس کو حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک امام کا درجہ 1000 انبیاء سے اونچا ہے، اوپر ہے، وہ اس نسبت سے ان کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تم کو شرم آنی چاہیے. او تاسو ته امام ولې وایي؟ د امام دا اصطلاح دا خو د هغو ده، دا خو د هغو امام دی، تاسو سره الریډي منلی دی. نو محبت د حسین هغه په خپل ځای. بیا د اهل بیت په څو اشخاصو کې دا مختصر کول به دې کې دنیا خبرې دي محترمو. خو هغه عبدالواحد قریشي هغه دې لږ ونې په دې قرآن غور وکړي چې آیا صحابه
دوی د یو فاجر فاسق شرابي کبابي زانی انسان په لاس بیعت کولی شي؟ رب العالمین د هغو ګرنټي ورکړې ده ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. نو رب العالمین ګرنټي ورکړې ده د هغو د ایمان چې الله رب کریم دي ته دا ایمان محبوب کړی دی، په زړونو کې ښایسته ښکاره کړی، وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان دي ته بد ښکاره کړی، دي ته نفرت جوړ کړی دی، د دې په زړونو کې نفرت اچولی دی د فسوق او فجور او د کفر د دغه کارونو نه. اولئک هم الراشدون دا هدایت یافته خلق دی، دا په حق باندې کلک خلق دی، دا خلق معیار د حق ګرځولی دی الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. ارے شرم آنی چاہیے تمہیں اے مولیو، تم اس تاریخ کے پیچھے پڑے ہو جو ان شیعہ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، جو ان کی جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان کی کتابوں سے میں تمہیں ثابت کروں گا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ ان شیعہ نے ہی قتل کیا ہے، انہوں نے ہی شہید کیا ہے، اور ان کی کتابوں سے میں تمہیں حوالے دے کر یہ ثابت کروں گا. لیکن تم پر افسوس ہے ولی ځکه چې اکثر غلبه هغه تسلط د شیعو دی، حکومت د شیعو دی، تاسو له دې نه متاثره یئ، تاسو له دې سره په ها کې ها میلاوئ، تاسو د پورو صحابو په شان کې ګستاخي کوئ. دا خو ستاسو سره تاسو الریډي د هغو عقیده ومنله چې هغو د صحابو د ارتداد قایل دي، نو تاسو سره مو منله چې هغو د شرابي زاني او د داسې انسان په لاس بیعت کوي، او دا معاویه په زور شمشیر دی منتخب کړو، که نه دا د صحابو په مشوره باندې منتخب کړی شو. وګورئ تاریخونه، په دغه تاریخونو کې دام شته. دا تاسو به کومه لار روان یې. نو زمونږ د اسلام سره کلواړ شروع دی. ولې چې د کتاب الله نه خلک لرې دي، ولې چې د دغه باطل پرستو د اهل تشیع نه دي متاثره دي، د دغه بریلیانو نه اکثریت د هغو دی، اقتدار د هغو دی. نه محترمو بیا عوام او خواص د هغې په دل او دماغ باندې دا خبره چایا هوا ده چې یزید غټ ظالم انسانو، دا شرابي زانی انسانو. حالن کې یزید رحمت الله علیه چې د هغه په لاس باندې صحابه کبارو، هغه جنګېدلي صحابه په غزوه کې، په غزواتو کې د رسول الله سره چې او رب العالمین د هغوی ګرنټي ورکړي د سچۍ او د صداقت چې دوی د الله رب کریم د ایمان ښایسته کړی و، دوی ته یې محبوب کړی و، د دوی په زړونو کې یې ښایسته کړی و، دوی ته یې نفرت ورکړی و د کفر د فسوق نه. او دا بیمانه څه وی؟ وی هغه خو مرتد شوي او بیا دا نور څه وی چې یزید داسې و یزید داسې. نو دا تاسو په صحابو باندې بنیادي طور تاسو په صحابو باندې دا لعن طعن ویې. نو ویښ شئ، بیدار شئ، دا خبره داسې نه ده. یزید رحمه الله هغه یو باکماله شخصیت و، په حسن او جمال سره، په شجاعت او سخاوت او بهادرۍ سره، هغه کې سیاسي بصیرت و، په هغه کې ډېر قسم د صفات و. محترمو ځکه دې صحابو دې وټاکه د دغه وخت کې 1000 چیلنجونه و، او په یزید رحمه الله کې چې 20 کاله د خپل پلار د لاندې د هغه په خلافت کې تجربه شوې وه. نو صحابه داسې بېوقوفه خلک نه و چې هغو داسې چې کوم دی ایس بیسې ته دی منتخب کو. په دې کې صلاحیتونه د هغه صلاحیتونو په بنا باندې دی منتخب کو. او اسلام دی هم داسې چې په چا کې کم صلاحیت نو چې هغه ته هغسې میلو شي. نو د صحابو په مشوره باندې چې د تجربه شوې ده د خپل پلار په حکومت کې 20 کاله، تو لہذا دې د دې چیلنجونو سره مقابله کولی شي، نو ځکه یې دې منتخب کړو. ولې افسوس په دغه مسلمانانو باندې د هر چا په دل و دماغ باندې دا خبره چایه هوا ده چې یزید او دا یزیدیت معقوله ګرځېدلې ده د ظلم دپاره. نو الله دې معافي وکړي. محترمو اصل کې د دې دورې وجه څه ده؟ د کتاب الله نه غفلت، چې د الله کتاب له خو څوک راځي نه، که د الله کتاب له راغلی نو د الله کتاب فیصله کړې ده چې دغه مهاجرین او د انصار دا اولئک هم المؤمنون حقا، دا په حق سچ مؤمنان دي. نو بیا د صحابو چې الله کومه ګرنټي ورکړې ده د هغو د ایمان، د هغو د سچۍ او د صداقت، نو بیا به څه خبره کې بیا څه ضرورت نه و دې قصو ته، دې فلسفو ته چې هغو په یزید باندې، چې هغو د یزید په لاس بیعت کړلی. تاسو ته بیا د خبرې کولو لکه جرأت څنګه کیدی شي؟ خو افسوس دا دی تاسو د کتاب الله نه ډېر لرې یئ. تاسو هم د دغه شیعو په دغه تاریخي خبرو باندې چې کوم دی ایمان راوړی دی، او د خپلو اکابرینو اسلافو په دغه طریقه روان یې چې هغه ټول د اهل تشیع نه متاثره دي. اکثر عقاید هغه د هندوانو او د دغه بریلیانو او د شیعو د مسلمانانو کې دا میکس شوی دی، دا یو میکس اچار دی. اوریجنل اسلام هغه ډېر لرې دی، نه مولا یې نه پېژني، عوام به یې څه وپېژني. تو لہذا موږ ټولو له پکار ده چې د الله کتاب له راشو، د دې کتاب الله سره محبت جوړ کړو، په دې باندې رایو شو، نو بیا به موږ راه راست راشو، بیا به موږ حق وپېژنو. بصورت دیگر
موږ به دغه شانې په غفلت کې یو او دارنګې به موږ پوه نه یو. موږ به دعوه د محبت کوو لکه ان کنتم تحبون الله نه چې مخکې ذکر شو، خو موږ به په خپله دعوه کې هغه باطل یو، ریسرچ موږ نه کوو، اطاعت د الله نه کوو او دغه سنی سنایي خبرې په هغې باندې روان یو. تو لهذا دا خبره بیا نه چلیږي. او الله رب کریم صرف په خبرو باندې په زبانی ژبه خرج په کلمو باندې فیصلې نه کوي، هغه باقاعده په عمل او کرکټر باندې فیصلې کوي. تو لهذا بیا به موږ پیل یو. نو الله رب کریم دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.